न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है वो इनका वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, और दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीन बाखन मदरसा से बल प्रोग्राम के ज़रिए कतुनको तاسو ګورئ چې نن په ډېر په کم ګڼ تعداد باندې دا خلک راوتي دي، کوم چې یو څو ورځې مخکې پاکستان او انډیا چې کومه جنګ شروع شوی دی، نو د باجوړ خلک هم ډېر په جذباتو سره پاڅېدلي دي. دغه انډیا ته ښایي مودي سرکار ته ښایي چې یاره موږ د پوځ سره شانه بشانه ولاړ یو، دلته زموږ ته عوام ولاړ راوتي دي، ماشینانو ټوپک سره ورته دي. زموږ سره ملګری ما روان ماما کوم چې په انډیا د پاکستان چې کومه جنګ شروع شوی دی، څه جذبات لري تاسو؟ موږ داسې جذبات لرو چې د حکومت له به انشاءالله موږ مخکې د حکومت زموږ مور او پلار مثال دی چې موږ ته څه ډر کوي، موږ به هغه منو انشاءالله. موږ د انډیا خلاف جنګ ته انشاءالله ښه په جذبه جهاد ته تیار یو. نو دا ملګری دا و چې موږ په جذبه باندې راپاڅېدلي د پاک فوج څخه ولاړ یو. زموږ ته نورو ینګ ملګري هم راوتي دي، دوی نه موږ ستاسو څه جذبات دي ملګریان؟ انشاءالله موږ د پاک فوج سره شانه بشانه ولاړ یو، او انشاءالله موږ به د قوم لپاره د دې ملک لپاره خپل وینه او خپل مرګ دا انشاءالله د هغو لپاره شهیدان. ډېره مهرباني. जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है। انشاءالله پاکستان فوج چې کوم دوه جنګونه انډیا رچلي دي او موږ د قبایل د هغه کم مقابل د هغې جذباتو په باره کې راوتېستو، او انشاءالله قبایلو دویم نوم دی مجاهدین. او مخکې موږ هم په د کشمیر په فتح کېدو کې موږ قبایلو قرباني ورکړې ده، 71 جنګ کې هم ورکړې ده او 65 کې هم ورکړې ده، او اوس هم ورکوو او راتلونکي وخت کې به هم ورکوو. انشاءالله موږ د پاک فوج سره شانه بشانه ولاړ یو، چې کله موږ ته هم د پاک فوج اډر وکړي چې تاسو راځئ، موږ به هغې انشاءالله په باډر باندې مخکې یستو او موږ خپلې قربانۍ ورکوو. کتونکو د څنګه چې ینګ راوتی داسې مشران نور هم راوتي، دلته زموږ سره بل ملګری ولاړ دی، دم ټوپک په غاړه کړی. کاکا ټوپک د رخصت څه جذبات لري تاسو؟ بس دا جذبات لرو چې موږ د انډیا خلاف راپاڅېدلي او هر وخت ته موږ تیار یو، د فوجیانو نه به موږ مخکې جنګېږو، هر قربانۍ ته تیاري، مالي او جاني ټولو قربانۍ ته موږ تیار یو. پاکستان زنده دا پیغام ورکوو چې موږ هم راوتېستو، تاسو هم راوځئ، هر وخت موږ تیار یو، هر قربانۍ ته تیار یو انشاءالله. مشرانو خبرې وکړلې زموږ حق هم نه جوړېږي، خو زه د ټولو نه عمران د ده شکریه ادا کوم چې ټول کوریج او ټوله میډیا دغه فیسبوک دپاره او د هر څه دپاره ټیم یې خراب کړو، زمونږ کوریج یې وکړو. زه ستا ډېره شکریه ادا کوم. خبره ده چې جنګ دا زمونږ کار دی د پښتنو، چې جنګ نه موږ نه ځو نو څوک به دا راوتي. تاسو ګورئ نو هغوی خپلې ټوپک هم راخیستي، ما دلته وکتل چې د زړې د پخوانۍ تورې هم راخیستي، کومې تورې چې کوم دی دوی د ځان سره ایښې وي. نو په دې عهد باندې دا قوم چې کوم دی یوه جذبه لري د پاک فوج. یو خو شکریه ادا کوي چې پاک فوج څومره نرانه انداز پرون اپناو کړی دی، حالانکې خلک مایوسه وو چې کله د انډیا جهازونه راوښتي وو، خو چې محصور جواب یې پرون ورکړو، نو د پاکستان په هر ښار کې په هر کوټ کې خلک د خوشحالۍ اظهار کوي او انډیا ته د جواب ورکولو پاک فوج له داد ورکوي. نو زما قوم ماندل قوم د پاک فوج ډېر شکرګزار دی، خاص کر د پرایم منسټر عمران خان چې هغه یو پټان دی، یو پښتون دی، او هغه چې کوم دی خلکو ته وښایوله چې نن په پاکستان کې دا نوی پاکستان دی، دا پرانا پاکستان نه دی. پاکستان ته څوک په کږو سترګو کتی نه شي، او که چا ورته وکتل نو دا حال به یې لکه چې ژوندي به یې نیسو پرون د هغوی پایلټان. پاکستان پاک فوج. باقي منګه قبایل چې راکم راوتېستو، زموږ مقصد هم دا دی چې منګه د پاک فوج سره د پاکستان محب وطن خلک یستو، هر وخت د پاکستان د فوج سره قربانۍ ته تیار یستو او د هیڅ یوې قربانۍ نه شاته کېږو. نو
او بس زما ټولو پښتنو ورونو ته دا خواست دی چې دغه جذبه باندې راپاڅې موږ د هندوانو د غلامۍ د لاندې ژوند نه تېروو او موږ مسلمانان یو الحمدلله موږ به د پاکستان په هر وخت او په هر مقام باندې دفاع کوو قبایل د چانه پټ دي قبایل مخکې د پاک پوځ اوس هم د پاک پوځ د یو به مرسوي ان شاء الله آزاد کشمیر چې یادېږي دا هم د قبایل آزاد کړي ان شاء الله کو نور زمونږ څه قرباني او زمونږ د پاک پوځ موږ اجازه راکړي موږ هر قسم قرباني ته تیار یو انډیا چې کوم معاملہ کړي به ته جوابي کاروایی پاکستان کې څه محسوس خوشاله وي خوشاله خو دې یو غوډ ونیشته موږ ته دوه جاز ایستلي او مودي سرپرایز ورکړي دا وس ان شاء الله زه اخیرنۍ خبره دا کوم مودي ته فرمان کسکر یو شیر وامه او ظالم ور خو د باندې خو نه په بلکو خو نه او ظالم زړه دی یخ شو کنه یخ شو نو صحیح شه ډېر مهرباني زموږ سره د بل ملګری دی دام په جذباتو کې راوته دی ملګری ستاسو جذباتي ماشين دی راخسته دی نن راوته اول خو زه ټول اوریدونکو ته جواب سلام وایم او پس دوا سلام عرض دار چې موږ راوتی د دې کافر خلاف د په مسلمانانو باندې ډېر ظلمونه کړی دي او د اوسه پورې سر کته کړي وو د نن نه بعد به دا سترګې دې خاروان نه چې رويړه ول زه خپل ځان هم تیرم د مال هم تیرم د هر شي نه تیرم هر قرباني ته تیار یم خو چې مال د حکومت اجازه راکړي زه ولنن هم زما سبام زما هر ټیم زه دې شي ته تیار یم او خپل مرګ او ورسمې بس الله په دغه کړی دی او ته تیار یم هر وخت هر ټیم زه د پاکستان جنډې د غاړه دا وکړه د ملګری ستاسو جذبات دي زما خو ان شاء الله دا جذبات دي د وسفر هم ډېر صبر کړی دی ان شاء الله د نن نه بعد به انډیا ته موږ هغه محتول جواب ورکو فوج خو خپل سرپرایز وکړو خو لکه زمونږ د عوامو د قبایلو سرپرایز پاتې دی چې موږ به دیو ته کم قسمه سرپرایز کو ان شاء الله हम मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ मोदी अगर तुम एक कदम आगे बढ़ेगा हम तुम्हारे सारे मुल्क को पकड़ेंगे इंशाल्लाह हम फौज के साथ खड़े हैं बॉर्डर के हिफाजत इंशाल्लाह हम करेगा सिर्फ ऊपर फौज होगा नीचे हम इंशाल्लाह जमीन पे हम चलेगा इंडिया के अंदर हम घुसेगा तो फिर इसको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम कितना जज्बे के साथ अपने फौज के साथ खड़ा है इंशाल्लाह तो फिर इसको पता चलेगा عوام ټول قربانۍ ته تیار دي ټول په جذبه را پاسېدلي دي نور ملګري دلته ولاړ دي دا زموږ سره ینګ ولاړ دی د ماشین راخستی د پاکستان د پاور سره ملګري ستا څه جذبه دي ماشین دې راخستی راوتی څه محسوسې بالکل بس پورته تکنس وسه ولاړ شي پاور سره پاور سره شانه بشانه ولاړ دی رام د پاور سره ولاړ دی بل کاکا زموږ سره اصله توره راخستی دا کاکا تا توره راخستی دا څه جذبه دي ستا دا جذبه چې لاس اندوال یو ته وره کړه ولا ته ټول ته یا سره بیلټو پوره بدل بیلټو پوره فوج ته اطلاع وکړي بارډر ته بزان یا چې دا وی کړه دا غره مخه وزر دی وادي توري سوارزم ډیر سوارزم راخفيك په وامه کومړو شنو کېر صحبت اول د توري لزان ده چې دا کېر سره وته ولدي ایشوره ډیره مهرباني نو پاو چې کوم بل بنو کاروایی کې دوه جازونه تر چلی دي څه محسوس راځي سه بس ډیر غریب مو خو چې خبر شوم چې یو سم ګډا ملال کلی وي او چې مې دغه په خوشاله شوم ایشوره ډیره مهرباني چې موږ ټول مسلمانان بلدا چې کله د پیغمبر علیه السلام حدیث چې کله په یو اسلامي ملک باندې یو غیر مسلمه حمله کوي نو به پاره کې دا نشته چې دا د دې طرف دې اجازه شته د جهاد او دې ته نشته یو دا بیا هغه کې فوج او عوام سره دا ټول یو شانت نه چلیږي ټول بس بالکل د سیدی کاغه فوجي وي کاغه عوام سره وي نو هغه ټول بچی به جهاد ته وځي او بل دا منګه اصل کې د دې لپاره راوتی چې په کشمیر باندې دومره ظلم وشولو داغه باوجود موږ د وسه پورې غږ نه دی کړی خو حتی تر دې پورې چې کله سړی وي تنګ شي نو اخر په جنگ شي پوه شولې او ان شاء الله موږ چې تر څو ژوندي که زمونږ بچي دي که زمونږ بوډاګان دي که زمونږ ماشومان دي ان شاء الله تر هغه پورې چې تر څو زمونږ زنانه ولې نه وي خو چې تر څو موږ نیو ختم شوي ټول نو تر هغه پورې به ان شاء الله موږ د دې انډیا سره جهاد کوو او تر هغه پورې به اوسه کوو تر څو چې دي دا کشمیر قبضه کړی نه او چې کشمیر هم ته قبضه کړی نه نو تر هغه پورې به موږ په قلار هم نه کینو ان شاء الله چې خپل زیاتې کړې د شپې په 2 بجې باندې او څو بمبال دغه کړې او روسه راوستري او موږ په پاکستان باندې زور زیاتې کړې ده او ان شاء الله مګر فعل 7 تاریخ موږ سره دي چې کوم قرباني مګري سپینګرو کړی دا او هغه تاریخ دی چې و دې یاد کی او ان شاء الله کومه موږ مر شهادت ده او دې مرتد دي نه دي ډیره مهرباني کاکا زموږ سره مشران هم راغلي ینګ ځوانان هم راغلي دا غیم په جذبه را پاسېدلي زموږ سره بل
ملګری ولاړ ملګری ستاسو جذبات دي تراغلي بس ان شاء الله څنګه چې زمونږ پاک فوج دغه سره موږ خانه بشانه ولاړ سي ان شاء الله څنګه چې هغه مرتد دي راغلي انوان راغلي واغې هم لوګ له پښپې باندې د شپې ان شاء الله اوس د ورځې چې کومه زمونږ فوج کومه دغه ورکړي دغه بدله ورکړي د جازونه تر دغه کړی دي ایندوانه پکې مرداران کړی دي ان شاء الله دغه شان د موږ چې مخکې مو سره ولاړ اوس به مو سره ولجو ان شاء الله की खुशबू है दिल खिलते वफा से जो ये उन जज्बों की खुशबू है ये हारेंगे अजल से भी ये होगी भूल شکر الحمدلله زمونږ قوم چې کوم دی نن په یو جذبه باندې راوتی دی چې هغه د پاکستان په ضد باندې کوم یلغار کړی انډیا او د دغه په ضد باندې ان شاء الله ټول قوم چې کوم دی دا متحد دی چې دوی به د فوج سره شانه په شانه ولاړي او زمونږ مشرانو مخکې په کشمیر باندې قربانیانې ورکړي دي او ان شاء الله که زمونږ جوانان دي یا بوډاګان دي د ټولو یوه جذبه ده هر قسم قرباني راځي د پاکستان د ملک د سالمیت په وجه باندې نو ان شاء الله څه قسمه قرباني نه به دریغ نه کوي او نن به ان شاء الله ټول انډیا ته ټول ولس ته ټول علاقو ته به ان شاء الله دا یو واضح ثبوت معلوم شي چې هر مسلمان چې کوم د څومره جذبه ده او خاص کر د پاکستان والا د عوامو او بیا خاص کر په پاکستان کې د قبایلو د یو تاریخ ژوندی دی چې لکه دوی په هر وخت کې قربانیانې پېښ کړي د انګریز د وخت نه راواله تر د نن وخته پورې او ان شاء الله زموږ په ملک باندې چې څه قسمه حالات راځي موږ به ټول ان شاء الله د دې حکومت د دې ملک د دې خاورې او په شا باندې ولاړي او ان شاء الله د آینده دپاره چې څه قرباني او په موجوده وخت کې حکومت څه قسم تعاون د عوامو قبایلو نه غواړي نو ان شاء الله دا ټول خلک چې کوم دی تیار دی او الله رب العزت دې زمونږ هیواد بلکې ټول اسلامي هیوادونه دا شان د ظلم او د کفر او د دغه د تسلط نه آزاد کړي रोशनी हो तो अपना अंधेरी रात है शहीद की जो मौत है